نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه سړی چې زړه یې د مسجدونو سره تړلی وي الله جل جلاله به یې په ورځ د قیامت د عرش تر سیوري لاندې کښېنوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که څوک غواړي د ایمان په خوند پوه شي نو د مسلمان ورور سره دی د الله جل جلاله په خاطر شو کی. یا رب ته مولا نیستی د بنده له بندګۍ له رسوایي بدنامي او د ناعلاج ناروغۍ څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل همسایه سره ښه سلوک کوه نو ته به کامل مسلمان وګڼل سې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ښېګڼې لاره غوره کړئ ځکه الله تعالی هغه خلک خوښوي چې د نورو سره ښېګڼه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هغه چا مخ دی الله تعالی ښایسته کړي چې زما خبره واوري او بیا یې نورو ته ورسوي.